سوی د خپل زوی په دغه کې چې لکه دا خو به تا راغټ کړی او ډېره خواري به دې ورسره کړې وه. د ګل په شان زوی وخوري. ظلم مسره شوی بې انتهایي ظلم مسره شوی دی. تر نن ورځې پورې دوی نه چې همداسې چرګه پاسوله نه یې غوا پاسولې. ورکه څه صورت حال دی لکه بس ها کاکا یو بس کور کې راغلی وسې راغلی ټول لیوانیان دي جي کو خویندې دي نه. ما مونځ وکړو په باندې 9 بجې چې ورور مې راپسې راغی بل ورور هم دی هغه وایي ته راځه په لارې راته وایي ذیشان چې شته دې چې 3 ډزه لګېدلې یو په لاس او 2 یو دلته لګېدلې یو دلته لګېدلې. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخونکی او مهربان ذات دی. دا ټیم کې زه موجودی ما ضلع شب قدر علاقه د سریخ مروزو کې بیګا یو ډیره زیاته بد پیښه را پیښه شوې ده چې د دې د کام قبیله یو ډیر ښکلی یو ډیر مزیدار ځوان چې دا په فرنټیر کور کې جاب کولو الته ایز اف سی وا د اوسور ز مخکې د کور لا د چټای باندې راغلی او خپل ورونو سره خپل خويندو سره خپل مور پلار سره د رشتہ دارانو سره دلته به یو سور سي تیرولي خو د بد مرګ هغه بیګا دلته وته دی لکه زه وې ما چې یا زمونږه د پښتنو دا کمیسي مې دي شب قدر شو 400 شو په خبر شو په دغه ځینو کې اکثر داسې واقعیات را پیخیږي چې لکه چاته اړو علم نه چې آیا دا شو کوا آیا د سر د چا بدیوا یا د سې لین دینو چې لکه اړو چاته پته ونه لګي او د سترګو پرب کې داسې خولي ځوانان دي تور خورو ته یو سیا یقینا زب وې ما چې دا اوبو نور راوړې ځیشان یو ډېر خولي ځوانو هغه پس یو کام دی یو قبيله ده یو کورنۍ ده ضرور چې دی لکه زمونږه قانون واغدار دا هم د یو سرکار سره ډیوټي کوله د سره د پیښه څنګه را پیښ شو دیو ته څنګه پته ولګی دا د پسې شاته سو وجوهات یا څه د دغه د دیو رشتہ دارانو سره به تفصیلا خبرې کوو. 8 بجې دارو مې و چې د کور نو دغه ټیم د گیم نه راو کرکټ په خولل د سین ګراوندونه یې کې به گیم کول هغه نه پس دې چې راغلی 8 بجې بیا د توی چې ځان لید د وړو کې بازار ځان له سره علم نو وته بس بیا تقریبا ما مونږ کو په باندې 9 بجې چارو مې را پسې راغی بل ورور هم دی هغه وایي ته راځه په لارې راته وایي ذیشان چې شته تقریبا یو 150 فوټ کې ناکهبندي ولاړې خو دغه زمونږ بس د قسمت خراب چې په دغه وخت باندې هغوی یا به روټۍ لتلي یا به ناکهبندي کلیر کړې وه د ذیشان سره موټر سایکل او موبایل او نور څه شیزونه وه او د څو ډزې لګېدلې وې دې چې 3 ډزه لګېدلې یو په لاس او 2 یو دلته لګېدلې یو دلته لګېدلې او څه تینه وړي دي سرویس کارت شناختی کارت 3 میاشتې بالته دغه 18 دن چټه باندې 12 ورځې کې عموما به دا واپسې لپاره کله به کوله څومره وخت پس پراتلو کور ته دلته یار 2 نیمه میاشت 3 میاشتې پس پراتو نو خو بالته راکو او خیبر کې به وځي فرنټیر کور کې برتی شوی کله وره یار دا تقریبا په غم کال روانو جیګا 24 سالو ماره پکاسه ولې ذیشان د مرګ مبارک لقب ذیشان خو ډیر خولي لکه یار او داسې دغه لکه زه دا حیران یم چې لقب زکه لکه اوس په دلار لاړ شم او څوک ما نه راځي کنه ته هم چې دا سړی خو مال مل مره غلې دا غره لکه څنګه د سترګو پرب کې یو خولي ځوانان یو سیا ظلم مسره شوی بې انتهایي ظلم مسره شوی دی. تر نن ورځې پورې دوی نه چې همداسې چرګه پاسوله نه یې غوا پاسولې نه په دوی څه بدي وه او ظلم مسره شوی دی او ورچا چې ورسره کړي دوی ته دا پته هم نه چې مونږ د کوم طرف نه مونږ سره شو دوی د خپل دښمن د دوی دښمني شته نه نو څنګه خپل دښمن ناګیر کړي ذیشان رونه خويندې سو ورونه خويندې بس نور بسو چې هغوی مو چې د مونږ څه نشته ویل کېږي دا چې ذیشان چې دا د شپږو خويندو یو ورور او دوی دغه سکرین د یا تلوي کنه دغه سکرین مې ملایږي
نو داس پته نه لګي چې د کم طرف نه د سردار شي خو دوی چې څه بدي نشته او نه دا کس خو ډېر بې بدو ستا په خدمت کې به ګرځېده ما سره یې منډه تړله والې ده بل رور بی سره د کلي ډېر خدمتي هلک و او چې زمونږ ښځې لوی واړه و پس زمونږ دا ټول کلي و پس نه سکور پروت و د هغه خو سړیتوب انسانیت بس یادېږي خو به که نه پرون دلته ونن نشته دی که نه ډېر بلکل څومره کمې د هغه محسوس کوي یو ځای دقه صاحب یو ځای ما سره د مازدیګر جمع کې ما سره یو ځای ولا زمونږ د جومات او چې هغې نه دې خوا بیا نه دی بیا په مرګ ولي کور څه کیفیت دی خویندو میندو هغه څه وي یار نو خویندې به دغه جړان ګناهګانې کوي چې خدای پاک کړه ته کوم طرف نه سره وشې زمونږ خو نه چا سره څه بد شته نه څه توره بدنامه شته او دا مونږ سره خو زیاتې وشو چې به جړاګانې کوي او بس بشیر کاکا الله دې تاسو لا زیات صبر درکړي یقینا چې دی لکه وي پلار ته د زوی مرګ دا داسې وي لکه زه به وایم د قیامت په یو لمحه به وي لکه داسې سوی د خپل زوی په دغه کې چې لکه دا خو به تا راغټ کړی او ډېره خواري به دې ورسره کړې وه سبق دې پې ویلو بیا د سبق نه پس دا برتي دي کو کوم ځای کې چې وو خلکو هغه ځای کې یره وي لکه باړه کې په خیبر کې خلکو هلته یرې شي دلته اکثر د پولیسو د فرنټیر کور زموږ د فوجیانو ترهګرو سره اکثر مقابلې راځي خو د بده مرګه هلته دغه نه شو ستا د کور په خوا کې زه به یم چې دا علاقه دا ګلی کوڅې دا خو به هغه ته سهار او ماښام یادې وي سړي ته داسې معلومیږي لکه سړی چې خپل کور مخې له ګرځي راګرځي جی بالکل څه وایې مې باره جی بس زه ولا څه نشم ویلی زما بیخي بس طبیعت ګډوډ دی او موږ سره ډېر زیات یو شو ظلم ما سره دي شوی دی او موږ سره د انصاف وشي موږ د انصاف راځي او دا کسان دي زر سره روم ته لکه دا حکومت یې ګرفتاره کړي تاسو چېرته وایي کاکا زیشان په وخت کې چې دا اطلاع دلو شو یو جي دغه ټایم زه کور وم او زما کشر ورور دی هغه ته رنګ وشو ما ورته یې څه چل دی ویې یاره ورسره د کار مې راځم بیا دا لمحه کتل خو ډېره ګرانه وي یو جي که سخته به موږ تېره شوې ده نو بس هغه الله لیدلی مورکۍ څه صورت حال دی لکه جی بس ها کاکا جی بس کور کې راغلی بس یو راغلی ټول لیوانیان دي جي کو خویندې دي له کومه ورته لا لیوانۍ ده دا پلار که خلي کړي اکثر ډېر خفه وي که نه او جي لکه دی چې هلته په باړه کې وي د شپې 10 بجې شي 11 بجې شي هر سړی ودې کېږي خپل بچي وله را یادېږي څو ځل به دې ورسره د شپې رابطه کوله چې بچی خیر دی نن شپې څه نشته یا داسې یا داسې جي ورسره شپه ورسره مونږ رابطه کوله موبایل باندې ورسره ګپ لګو او هم دواګانې کولې جي چې الله دې روغ لره راته مونږ څه خبرو چې خپل کلي کې به راته بلا را پیدا کېږي او زموږ د ګل په شان زوی به وخوري کاکا الله دې تعالی صبر درکړي او زه به ووایم چې دا زمونږ د پښتو دا سیمې داسې نه دي لکه مونږ ولې مونږ داسې بې حسه کېږو که نه مونږ داسې بې حسه شو داسې هغه شو چې لکه د چا یو سهاره وي یو سهاره وي هغه یو سهاره هم چې لکه ته واخلې د شپږو خویندو به یو ورور مونږ د دې خلکو هغه اواز د اوچتولو کوشش کوو خو د بده مرګه داسې چې لکه دا خلک ډېر زیات په خفګان کې وي دومره خفګان کې وي چې لکه دا څه ویلی هم نشي زه به ووایم لکه روزانه داسې بدې پیښې چې لکه ته راشي او لکه که چا سره دې څه پوله په ټیم وي یا څه مثلا وي نو لکه دا خو ښه ټیک ټاک زمونږ د دې پښتو د سیمې هغه سم خلک وي بیا که ستا چېرې څه په کار وي که هغه نه د موبایل اخیستو یا شوکه دې کوله نو هغه خپل شیز خو دې واغشو دی خو به دې نه وجلو لکه دا خو د وجلو لکه دغه نه وي دا څه مطالبه لري زمونږ د پولیس واکدارو نه د دې ترناب تاڼې نه یا ډي پي او نه بس جی موږ سره د انصاف وشي او هغوی د خپله کاروي صحیح پولیس راغلی تاسو له او راځي بار راځي او ښه کوپریشن ورسره کوي د هغه موبایل باندې خو چېرته بیا رابطه مابطه نه ده شوې که نه نمبر مری اپ دی موبایل اپ دی اپ شوی دی پولیس نه څه مطالبات داسې چې یاره موږ له قاتلان زر تر زره ګرفتار کوي یا داسې څه بل نه دا خو به انشاءالله چې ګرفتار به شي هغوی خپل کوشش کوي خو زه حکومت ته دا وایم دی پولیس ته دا وایم چې دا روزانه دا کو سنیچنګ او کو دا دهشتګردي ده او کو هر څه نه دې مخنیوي پکار دی دا تر کومې پورې به پردي کورونه موږ به جاړي روزانه به لکه موږ کله به د یو کور نه جنازه کله به د بل کور نه جنازه ستړي شو او بیا لکه دا دومره ښکلی ځوان لکه زه د حیران یم چې لکه څنګه به راپاسي یاره زه به یو سړی به داسې وژنې لکه ته نه یې توره ګناه شته نه یې سپینه ګناه شته
ټلیفون یې ورته وکړو چې راځم او بازار نه دا شي وړم دا خورم او واپس راغم او بیا د بل په اوږو باندې راشي. دا ډېر سخت مقام دی اصل دا چاته قدرمنو پښتنو روزانه زمونږ د پښتونخوا د سیمې چې دی لکه دا د بد مرګ د ډزو ښکار کیږي لکه نه د پکار چې لکه زه به ووایم چې که دا چا ویشتې وي نو ابل دې علاقو ګودرونه لکه خبر به وي که د هر چا سره تعلق وي که د هر محکمه د هر دغه سره وي تعلق وي یا شکماري یا غل وي یا د سره بله مسلې خو لکه زه به ووایم چې دا د ډز چې دی دا د حقیقت کې دا د مسلو حل نه دی دا کورنۍ زیشان 1400 قاتلان هم ونیولی شي د هغه خلا د هغې د هغه شپږو خویندو هغه جولی چې دی هغه به لکه ډکه نه شي مونږ به خپله هم د ډسټرکټ پولیس افیسر چرسد او ترناب پولیس د هغې نه هم مطالبه کوو چې د خلکو سره د انصاف وکړی شي د خلکو له دې هغې قاتلان ونیول شي چې کم از کم سړی دومره خو مطمئن شي چې یاره ما سره دې پلانکي سړي دا کار کړی وه. الله دې زمونږ په حال باندې رحم واچي. ډېره مهرباني.